ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. جناب صدر جماع ډېرو درنو ډېرو قدرمندو مسلمانانو ورونو، دا دور لوی عظیم الشان جلسہ په داسې حالاتو کې منعقد کیږي چې په ملک کې یوازې بیا د عامو انتخاباتو ماحول جوړ ده او قوم به یوازې بیا د خپل نوي مستقبل فیصله کوي. زما ورونو، امین یہ فرمائی کہ تقریبا اردو چکے حوالے پشتو شاخیری ٹکی میں پشتو پشتو ون پشتو درست ہے. اصلا مشکی بسر گڑا وارو کی اصل کے تقریب میں اور ٹی وی گاؤں چینلوں باندې چلے گئے میں اور دوستوں روز دی پښتانه میں کافی راغلي دي. پښتانه کو اردو پڑھی نو اردو اور پښتو نو پڑھی زما محترم ورونو، دا داسې یوه مرحله ده چې ذمہداري یوازې بیا د قوم په اوږو باندې راغله. سیاستدانان له قوم نه ووټ واخلي، بیا ذمہوارۍ د هغو په سر وي چې هغه د قوم دغه امانت جای ته ورسوي. لیکن انتخاباتو په مرحله کې دغه ذمہواري واپس قوم ته راشي او یوازې بیا موږ تاسو ته آواز درکوو، په تاسو غږ کوو او تاسو دغه طرف ته بولو چې راسئ چې ښه په فکر په سنجیدګۍ د خپل نوي مستقبل فیصله وکړي. په دغه مرحله کې د ټانک عوامي نیشنل پارټۍ د جمعیت علماء اسلام حمایت اعلان کړی ده. زه زړه کومې نه د دوی شکریه ادا کوم. الله تعالی دې دوی دغه فیصله د خپل رضا ذریعه وګرځوي. زما محترم ورونو، سیاسی جماعتونه خپل یوه نظریه لري او دلته د نظریو مقابله وي. هر پارټۍ ته دا حق حاصل ده چې هغه خپله نظریه قوم ته وړاندې کړي او خپلې عقیدې او نظریې دپاره له خلکو نه ووټ وغواړي. په دې کې د عقیدې او نظریې مسله هم وي، په دې کې د علاقې د مسایلو مسله هم وي، په دې کې د خلکو د مسایلو مسله هم وي. دا ټول د دوی په نظر کې وي. خو جمعیت علماء اسلام ټاک خلکو دپاره
دا چې نوی جماعت نه ده، نن جوړ سوی جماعت نه ده. د حضرت مفتی صاحب له زمانې نه تر اوس نن ورځې پورې د ټانک د دغې خاورې خلک چې په کوم استقامت سره، په تسلسل سره جمعیت علماء اسلام سره مرستیا کوي، انشاءالله تاریخ پہ کله هم د دې بې قدري ونه کړي. زما محترم ورونو، موږ علماو او موږ اکابرو او موږ مشرانو دغه د انتخاب لاره چې خپله کړې ده، نو دې ته جهاد ویل. یو خو د تورې او د توپک جهاد وي، دا د ووټ د یو پرچې جهاد ده. علما په دې خبره او په دې مسلې خبر دي چې جهاد د یو شی نوم ده، هغې نه بغیر هغې ته جنگ ویلی سو، خو هغه به جهاد نه وي. او جهاد صرف یو شی ده، اعلاء کلمت الله دپاره کوشش او محنت کول، چې د الله د کلمې سربلندۍ دپاره کوم جدوجهد کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمی دغه جهاد ده. جمعیت علما خپل تمامه زندگی له اول ورځې تر نن ورځې پورې دغه اعلاء کلمت الله دپاره تیر کړي دي، او انشاءالله د دغه محنت او دا جدوجهد نبی علیه الصلاة والسلام فرمی الجهاد ماض الى یوم القیامه. دا جهاد، دا محنت، دا کوشش، دا به انشاءاللہ تر قیامت پورې جاری وي. حق او باطل په هر زمانه کې ستا. الله پاک چې حضرت آدم علیہ السلام په صورت کې د حق بنیاد چیرشه نبوت ورکړه، نو په مقابله کې شیطانی قوت هم راغی. هغه د انبیاء پیغام نن هم ژوندی ده، او د انبیاء پیغام په مقابله کې د شیطان اسلام دشمنی او حق دشمنی هغه سلسله هم روانه ده. دا ختمېدونکې نه ده. الله مو دې د حق په لارې باندې دغه استقامت نصیب کړي. په دې لارې کې یقینا مشکلات راځي، آزمایشونه راځي، او ټولو نه زیات آزمایشونه په انبیاءو باندې راغلي دي، لیکن خپله حق لارې نه ده پرېښې. چې یووارې دا جماعت د علماو وي او بیا علما د انبیاءو وارثان وي، نو دوی باندې به هم ازمېښتونه راځي، او انشاءالله مسلمان قوم هغه ډېر په مضبوطۍ سره دوی په شا باندې ولاړي او په دغه جهاد کې به ورسره شرکت او مرستیا کوي. زما محترم ورونو، موږ ته خو خدای اسانه کړې ده چې فیصلې به یو پرچې باندې کوو، او په دغه پرچې کې هم چې موږ بخل وکړو، موږ مخ ته شاته کېږو، نو دا خو به هم ډېره د کمزورۍ خبره وي. الله مو د دومره هم کمزوري بیا نه کړي. زما محترم ورونو، په دنیا کې د انسان ضرورتونه هم شته، د انسان خپلولي هم شته، قومیت او برادری هم شته، کاروبار او تجارت هم شته، کور هم لري. لیکن اللہ رب العزت فرمی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا
حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ پاک نبی علیہ السلام تا حکم ورکوي چې دا خلک په دې خبرې پوه کا دا ورته ووایا چې تاسو په پلارونو نیکونه هم لرئ، تاسو په زمن او المسیح هم لرئ، تاسو په ورونه هم لرئ، تاسو په خپل خپلوان به هم لرئ، ښځه او خاوند به هم وي، هغه مالونه به هم تاسو په کور کې وي چې ډېر په محنت مو ګټلي دي، هغه کاروبارونه به هم تاسو کوئ چې هر وخت فکرمند چې تاوان نسم، هغه کورونه به هم تاسو لرئ چې ډېر په سکون سره په هغو کې اوسېږئ. خو که یې دغو شیونو محبت د الله په محبت باندې غالب سه، که یې دغو شیونو محبت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت باندې غالب سه، که یې دغو شیونو محبت د الله په لاره کې په جهاد باندې غالب سه، فتربصوا حتى یأتی الله بامره. بیا انتظار وکړو چې الله تعالی عذاب ورکړي. زما محترم ورونو، نن د وطن حالت وګورئ. اسلام خو هر سړی مني، هر سړی لمونځ هم کوي چې کلمه یې ویلي، روزه هم لري، زکات هم ورکوي، حج ته هم لاړ شي، په خپلو کورو کې ودونه هم کوي، میراثونه هم تقسیموي. دا ټول کارونه د اسلام دي، دا ټول کارونه د شریعت دي. لیکن ملک تارن سے غواړي، وطن تارن سے غواړي. په هغې باره کې هم الله رب العزت دوو خبرو ته اهمیت ورکوي. یو دا چې په وطن کې انساني حقوق محفوظ وي، او بله دا چې په وطن کې خلکو ته روزگار آسان. انسانی حق اگر جان کی صورت میں ہے تو انسان کا جان محفوظ ہونا چاہیے. تمام قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ انسانی حقوق کا تحفظ ہو، اس کی جان کا تحفظ ہو، اس کے مال کا تحفظ ہو، اس کی عزت و آبرو کا تحفظ ہو. اس مقصد کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، اور دین اسلام اس کو بہت بڑی اہمیت دیتا ہے. دوسری بات یہ کہ معیشت خوشحال ہو، لوگ آسانی کے ساتھ صبح اور شام کی روزی کما سکے، بچوں کا پیٹ پال سکے، گھر کو خوشحال رکھ سکے. اور رب العزت نے واضح طور پر مثال پیش کی ہے. ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتوها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ تعالیٰ ایک ایسے گاؤں کی مثال دیتا ہے، ایک ایسے آبادی کی مثال دیتا ہے کہ جہاں پر امن بھی ہے، تمام انسانی حقوق محفوظ ہیں، جہاں اطمینان ہے اور سکون ہے، لوگ بڑے آسانی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے ان کی طرف آ رہا ہے، ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہے، ہر انسان برسر روزگار ہے. لیکن جب اس آبادی کے لوگوں نے اللہ کے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور کفران نعمت کیا تو پھر اللہ نے جو سزا دی وہ دو صورتوں میں دی، ایک بھوک اور دوسرا خوف. آج ہم نے اس بات کو سوچنا ہے کہ کیا پاکستان میں بھوک ہے یا نہیں ہے، کیا پاکستان میں بے روزگاری ہے یا نہیں ہے، کیا پاکستان میں بد امنی ہے یا نہیں ہے. تو پھر ہمیں ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ہمیں اپنا احتساب خود کرنا ہوگا کہ ہمارے اوپر یہ دو مصیبتیں کیوں مسلط ہیں.
کیوں یہاں پر بد امنی ہے؟ کیوں لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم جلسے میں جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے کہ فلاں علاقے میں مت جاؤ، فلاں جلسے میں مت جاؤ، گھر سے باہر مت نکلو، انتخابات میں بھی عوام کے پاس مت جاؤ، کمپین مت چلاؤ، خطرہ ہے تمہاری زندگی کو؟ یہ حالات کیوں پیدا ہو گئے؟ کیا وجہ ہو گئی؟ اور پھر بے روزگاری کا کیا عالم ہے؟ مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے؟ ملک کی معیشت کو کیوں تباہ کر دیا گیا ہے؟ جمعیت علماء اسلام اپنا ایک پروگرام پیش کرتی ہے، اور اگر کوئی قوت پاکستان میں آتی ہے اور اس کا ایجنڈا یہ ہو کہ ہم نے فحاشی اور عریانی پیدا کرنی ہے، ہم نے نوجوان نسل کو گمراہ کرنا ہے، ہم نے اپنے نوجوانوں کی اور اپنے بہنوں اور بیٹیوں کے سروں سے حیا کا دوپٹہ چھیننا ہے، اور ہم نے اندر سے اسلام اور ایمان کی محبت ختم کرنی ہے، تو پھر یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں۔ پاکستان کی عمارت کو ہلایا گیا، اب کہتے ہیں کہ تم ٹھیک نہیں کر سکتے۔ کیسے ٹھیک کرے؟ اب تو یہ عمارت گرے گی، اب دوبارہ بنے گی۔ تباہ کرنے والے خود اپنا احتساب کریں، اور وہ مکافات عمل کا شکار ہے۔ مسئلہ زیادہ انہوں جمعیت علماء اسلام کوشش داوی چاہے مثبت خبریں ہوگی۔ جمعیت علماء اسلام سیاسی مخالفین سر تعصب نہ کئی، سیاسی مخالف سرا دشمنی نہ کئی، مش چاہ تشکنجا نہ کو، مرد چاہ اخلاق نہ خراب ہو، خبیدہ خبر خواہ مخواہ کو دا پاکستان اسلام دے پارا جوڑ دا اسلام دا خپل تہذیب لري، دا خپل حیا لري، دا د کور عزت لري، دا د انسان عزت لري، دا د انسان احترام لري، او چې ته راځې او په ملک باندې حکومت کوي او ایجنډا دې دای چې زه به د قوم او د نوي نوجوان نسل د زړه نه حیا باسم، دی به زه لغړوم او په دنیا کې به ګرځي، دی به د دین نه نه خبر، دی به وایي چې که ما لیډر ما ته ووایي چې اسلام پرېږده نو زه به اسلام هم ورپاره پرېږدم. دغه فکر او دغه نظریه چې ما نوجوان ته څوک ورکوي، نو یقینا دا یو فتنه، دغه فتنې مقابله کول دا د جمعیت علماء اسلام د ذمہوارۍ ده انشاءالله. زما محترم ورونو، موږ که هره نظریه خپله کړې ده، که سیاست ته راغلي یو نو سیاست هم د قرآن و سنت پر رڼا کې کوو. که قوم ته مو منشور ورکړی ده، منشور هم زموږ علماو له قرآن و سنت نه اخذ کړی ده. که موږ د حکومت یوه نظریه لرو نو هغه نظریه هم د قرآن و سنت نه اخذ شوې ده، او چې یو وارې موږ دا غواړو چې موږ د پاکستان باندې حکومت وکړو، بیا به موږ له چا سره تعصب بیا نه کوو. په دغه وطن چې به هندو اوسېږي، په دغه وطن چې به سکھ هم اوسېږي، په دغه وطن چې به عیسایان هم اوسېږي، او چې دی ما سره ورورولي کوي، ما سره په امن اوسېږي، ما سره په عزت اوسېږي، نو بیا د ده حقوقو تحفظ د ما فرض ګرځي چې زه سبا حکومت کوم
اور پما باندې شریعت دا فرض کی چې ته به د دوی د حقوقو خیال ساتې، حکومت په مخ کې به هم زر رویه دغسې ورسره ساته. زه به دا د ملک یو محترم شهري بولم، سیاسی پارټیانې دي، موږ به بحث هم کوو، موږ به نظریاتو خبرې هم کوو، لیکن موږ تعلقات د چا سره دشمنۍ حده پورې ته رسوو. او بیا زه خو ګورم پښتون سړی، تاسو پښتانه خلک یو، پښتون سړی چې چا سره دشمني کوي برابرۍ په بنیاد باندې کوي. کمزوري سړي سره دشمني کول دغه باندې خو بیا خلک پیغور ورکوي. دا شاید چیسته به چراو تاسو دا ریکارډینګ مې کړو چراو ته چې خام بنیادي خبره دا ده، دا خبره زه نن نه کوم تاسو تر مخ ډېر وخت کړی دا کیسه چې موږ خو د بیروني ایجنډې همیشه مخالفت کړی ده. که دغه وطن ته څوک راځي او په غلطه ایجنډې راځي، په دغه ایجنډې راځي چې پاکستان ماتو، په دغه ایجنډې راځي چې اسرائیل به منو، په دغه ایجنډې راځي چې یهودیانو لابي به پاکستان کې کوم. موږ په میدان ورسره جنګېدلي یو، موږ خو د جنګ چا نه ده کړی په دغه میدان کې. نعرہ تکبیر، قائد شریعت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر. خو اوس دی جیل چې ده، نو چې جیل چې یې ته رغدا پسې کوې دا رښتیا خوند نه کوي چې دی آزاد وای موږ آزاد وای، او بیا به دا میدان سره کتلی وای چې ته چوره وبوچې یا ته چوره وبوچې. قائدہ اشاره کوه، قائدہ اشاره کوه. ما خیال ده چې اوس مخالف په جیل چې پروت دي، چې جیل چې پروت هغه د قانون مسله ده، هغه ما سره تعلق نشته. خو زه په حیثیت د یو پښتانه ما احساسات دا دي چې جنګ خوند نه کوي دغه څه چې د لاس تړلي او ما لاس ورته خلاص وي، چې د لاس خلاص وای موږ لاس خلاص وای، بیا به دا میدان سره کتلی چې په دغه میدان کې د پاکستان کې سیاست څرنګه نه کوي. ہم سیاست کرتے ہیں لیکن ایسی کمزور سیاست نہیں کہ میرا مخالف جیل میں ہو اور میں